بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل السادس الفرق بين المدعي والمدعى عليه. شپږم فصل له د باب ثانی د مقاله اوله ذکرته د مدعي او مدعى عليه فرقونه بیانې. ماده نمبر 101 او فرق نمبر 1. المدعي من اذا ترك الخصومه لا يجبر عليها. مدعي هغه چاته ویل کیږي چې خصومت پریږ دي نو جبر پې نشي کېدلی، او مدعي هغه چاته ویل کیږي چې خصومت کوي او کنه کوي، بهر حال به د خصومت جبر باغه معنی کیږي، قاضي مجلس ته به حاضرې. همدا غور تعریف د کوم چې صاحب د قدریم ذکر کړي الفاظ لک بدل دي الته دي. المدعي من لا يجبر على الخصومه اذا تركها، وهذا احسن التعريف صرح بذلك في تكملة ابن عابدين واختاره في الكنز والغرر والملتقى. دویم تعریف څوک چې صاحبیت د اقوى مدعى عليه وي او څوک چې خارج د صاحبیت نه دی هغه مدعي وي. دا خاصاني خبرې دي. ومنهم من قال صاحب اليد مدعى عليه والخارج مدعي. او دریم نمبر تعریف څوک چې طلب کوي د اثبات ملک یا د اثبات حق ابا مدعي وي. څوک چې طلب د ملک یا د حق د اثبات کوي هغه مدعي وي، او څوک چې دغه نفي کوي نو دا به مدعى عليه وي. لکه په دې نصیر باندې زه وایم چې سره کوم کتاب دی هغه زما دی، اثبات ملک دعوه ده، یا د کور کې حق زما دی، اثبات حق دعوه، او هغه وایي چې ستا پکې نشته. وګورئ دا دریم تعریف دی. وقال صاحب التحفوي المدعي من يلتمس اثبات ملك، څوک چې مطالبه د اثبات ملک کوي او حق یا اثبات د حق مطالبه کوي. والمدعى عليه من ينفيه، هغه څوک دی څوک چې نفي کوي. لكن معرفة الفرق بينهما يحتاج إلى فقه وذكاء. وسوي دوالو ترمنځ فرق چې دی کنه مدعي او مدعى عليه ترمنځ فرق دا فقه او ذکاوت ته احتیاج لري. دا چې په اسانه نه پیژندل کیږي. مخکې مونږ ویلو چې قاضي شرح چې قاضي شو نو ویلې امدا چې زه به نه خدي مدعي پیژندلو یا مدعي عليه پیژندلو کې څه مشکل نشته دی کې زه نه خطا کېږم. اوله قضا ولا راله نو مدعي او مدعي عليه کې هغه متردد شو. داسې ده کنه. برحال انتهایی مشکله ده مدعي پیژندل مدعي عليه پیژندل. وجه دا ده چې منګه معین القضات کې اوله ماده ویلې وه چې العبرة دویمه ماده العبرة للمقاصد والمعاني الى للالفاظ والمباني. نو ډېر کرتی لفظ په اعتبار سره یو سړی منکر معلومیږي، خو معنی په اعتبار سره هغه مدعي وي. دغه شان د لفظ په اعتبار سره مدعي معلومیږي، معنی په اعتبار سره هغه منکر مدعي عليه او منکر وي. راسي بدي لکه اوس وګورئ ما د عمران ولی صاحب سره امانتي خېده او زه ته اوس ما ورته ویل لکه زما امانت را کداره ته وایي ما خو تا ستا امانت سپارلې دی. زه وایم چې نه دی دې سپارلی. ګوره ظاهره کې هغه مدعي دی دعوه کوي چې ما ستا امانت تا ته سپارلی دی، او زه دعوه او زه انکار کوم نه دی دې سپارلی. یا هغه دعوه کوي تا زه بری کړی یم د هغې نه، او زه وایم نه مي. نو ظاهره کې هغه مدعي معلومیږي، زه مدعي عليه معلومیږم، زه منکر معلومیږم، خو د معنی په اعتبار سره هغه منکر دی. زه به دعوه کوم، زه د ذمې دعوه کوم او هغه د براعت ذمې دا خبره کوي. او تاسو په دره چې الاصل فی څنګه دی براعت الذمه الاصل، او څوک چې د اصل خبره کوي هغه مدعي عليه وي، نو هغه د براء ذمه خبره کوي. دا خبره من کړی مو که ذهن کې وي چې تقریبا مادو کې کړی و چې یو پر اصل راشي او یو ته ظاهر راشي، زه دا خپل ته نه لګي. خو بهرحال
دلته به موږ اصل ته ګورو اصل مقصود او مفهوم ته وګورو هغه په مقابله کې ظاهر راتلو به هم ظاهر ته کتلې تاسو ګورئ کوم دی لكن معرفة الفرق بينهما يحتاج إلى فقه وذكاء إذ العبرة للمعاني دون الصور كالمودع إذا ادعى رد الوديعة أو هلاكها فإنه مدع ظاهرك مدعي معلومي صورة ولكنه منكر معنى إذ بدعواه زكذا بخبل دعوة باندي چما در واپس کړي هذه ينكر الزمان عليه د براءت ذمه خبره کوي د زمان نه انکار کوي ماده نمبر 102 كان الفرق كان دې کنه دا ورکو کو تاسو غره دا کوم سوري مرید بند کوي دا غو نقصانی می کنه خو نه می خدي كان الفرق بين المدعي والمدعى عليه يتوقف على معرفة ذي اليد وليس مخکې ویل کم چې صاحب اليد وي اب مدعى عليه وي دویم تعریف کې ویل او کم چې خارج وي اب مدعي وي تاسو توجه کوئ و صاحب ید په جندل پکار دي چې موږ د پته ولګي چې مدعى عليه څوک دی نو دارته وي او فرق ما بین د مدعي او مدعى عليه کې يتوقف على معرفة ذي اليد دا موقوف دی په معرفت د ذلیت په جندل پکار دی من الخارج د خارج نه معنا چې دغه خارج دی او د ذلیت دی د جندل پکار دی فرق پکار دی د ذلیت د خارج ترمنځ نو وی فضل اليد هو من كان المدعى به في تصرفه بحيث ينتفع به دا د ذلیت تعریف شو ذلیت هغه چاته ویل کیږي چې مدعى به کوم حق دی د چا په تصرف کې چې حق ذلیت وي مدعى به چې د چا په تصرف کې وي هغه ذلیت دی فضل اليد هو من كان المدعى به في تصرفه څنګه یعنی هغه فائدہ حاصل شي نه فتح حاصلول شي بحيث ينتفع به پداسې انداز پکې تصرف کې جنبت حاصلې به دغه مدعى به نه او خارج څوک دی هغه د خلاف دی چې هغه په داسې انداز باندې جنب حاصل کی تصرف په مدعى به کې نشي کوله وليس المراد كونه في تصرفه حال المحاكمه خاصه اوس وی دا مطلب نه دی چې په حالت د مخاصمه کې محاکمه کې جګړې په حالت کې دی دا تصرف کولای شي صرف دا نه د ضروري که تصرف به د مخ کې نه کولو پکې هم ذلیت دی او که په حال محاکمه کې نفع حاصلول شو تصرف کولای شو به هم ذلیت دی فی الحال تصرف کول د لازمی نه دی وليس المراد كونه في تصرفه مراد نه دی دا چې دغه مدعا به چې دا په تصرف د مدعا کې په حال د محاکمه کې خاصتا صرف دا نه یادي بلکې سواء كان حال المحاکمه کې او که قبلها وي كمن احدث يده على عقار في يد غيره لم يسر بهذا زيد سزوی کی عبارت هم دغه شان دي كمن احدث يده يوي على عقار في يد غيره لم يسر بهذا زيد كمن احدث يوسله پیدا کی يده قبضه خپل على عقار فزمک معنی خزمک خپل قبضه را پیدا کی نبی کم ازمک في يد غيره چرا د بل چا لاس کی نظم خپل عبارت بدسي كمن احدث ملكه على عقار في يد غيره ځکه د یادونه معلومیږي یو طرف ته دا ویل کنه چې ذلیت څوک دی د چا په تصرف کې چې د چا چې ید وی قبضه د څه کنه او دلته وسوي یو سړي پیدا کو خپل ید یعنی قبضه را وصله بزمکا کم ازمکا فی ید غیره چې د بل چا بلاس کړه رم يسر بهذا زاید دین بده معنی ذلیت نه ګرځي نو کدا مطلب به بسې شي دا چې یو سړي تصرفات وغیرہ کول خلا قبضه کی نو راوسته په ید بل کېو دا بذلیت نه حسابي کې کدا مطلب شي خو به ټیک دا تاسو خبره نه پیږئ کوم مخکې څه ویل یو سړی چې په کوم شي کې تصرفات کې نه فتح حاصلې هغه بسوي ذلیت وی که په حالت او دانه د لازمي چې په حالت محاکمه کې دي دسي که مخ کې نه وو کو اوسې دواړه صحیح دي دا کنه او دی مثال ته بس وګوره
کمن احدث که یو سړی پیدا کی یده خپل لاس یعنی قبضه په یو ځمکه باندې رسو بس وی لم يسر بهذا زاید پتی زاید نه ګرځي چې پیدا کولی زاید نه ګرځي نو کده چې موږ وایو چې صرف ملک رااله ملک على عقار في يد غيره پته چې ځمکه باندې چا د بل لا پلاس کې ده ملک راغله خو پلاس ته بل مثلا یو سړي او ځمکه واخیستله لا قبضه بای نه دا ور کړی یو شی واخیستله قبضه لا بای نه دا ذلیت نه دی نه بیګي نه کې کدا چې مونږ ولګو به بس صحیح شي کما نحت سيده او کما نحت ملکه على عقار برحال بده به طرز مانی وي یو سړی نوې قبضه پیدا کی په یو ځمکه باندې خو هغه لا فی دی غیره وی دا سم څه کیږي چې دې قبضه له اعتبار نشته چې د بل قبضه نه راونه باسي اول بغن رو باسي له بده قبضه تامه جوړیږي علم دې کنه برحال کمن حدث یده یو سړی دې قبضه نوې پیدا کی قبضه په یو ځمکه باندې فی دی غیره چاله د بل په قبضه کی وی لم يسر بهذا زاید دا زاید نه ګرځي ولی نه ګرځي دا بل نه لا پر رخصتي نه ده او د دې صرف احدث یده له اعتبار نشته چې نوې دی رااله ماده نمبر 103 وردا کتاب موږ سره نشته دا کوم حواله د ور کړی د قاستانی چې قتل عبارت د څه ده کنه ماده نمبر 103 ثم كونه زايد في المنقولات يثبت في العيان والمشاهده او به او الاقرار او البينه لکبر وګورئ منقولات کې با څوک ذلیت وی دا به موږ څنګه معلومو وای بدرې طریقو سره معلومیږي یو په عیان مشاهده سره د چا په قبضه کې چې لکه کتاب زما په قبضه کې د هم زما دی نو منقولی دی کنه او دویم په اقرار سره یو سره وی منقول شی په باره کې لکه د زما دی ښا ید سره بل چا د باره وی دا دغه دی او دریم بیناو باندې ثابت کی لکه زیو مرکه کتاب زما دی او ما سره د پلان کې دوه گواهان دي نو منقولی اشیاء کې چې سره ذلیت جوړیږي څو طریقې دي درې پوه شولې به تاسو ګورئ ثم كونه زايد في المنقولات يثبت في العيان والمشاهدة يو دوم او الاقرار درم او البينة مثالي كمن انكر كون المنقول في يده فأحضر المدعي شاهدين شهد أنه في يده منذ سنة مثلا تسمع ما من عمران دغه کی تاسو موین القضات کتاب دی غزما دی زه ما سره سره شته نه دروغ زه د غی زلیدی من ما منسی اسی ولی دا وی کی عمران دو گواهان را ولی وغوی چی کتاب چې د په قبضه کې د زلیت دی نو د سره زلیت تو بزما ثابت شي زه به مدعا علیه جوړ شم نو پیږي كمن انكر كون المنقول في يده لك زي انكار وكم چې منقول زما پلاس کړي فاحذر المدعي شاهدين شهدا انه في يده منذ سنه یو کال نه د سره ده مثلا یو کال مثال وتور ویلو نو تسمع دا به ورېدل کیږي او یو تبر زاید کذا في الهنديه من التنازع ورسېدلې ماده نمبر 104 واما ثبوت اليد في العقار فلا تثبت بتصادق المتداعيين بل اما بالبينه علم القاضي دا خود منقولي اشیاء خبر وا اوس غیر منقولي پلاټو نظم کی کورونه و غیر دیغه کی وسره زلیت ثابتی کی دو طریقې دي گواهانو سره ما من عمران دا و کی ساسه کم کور دی دا پلان کې کور چې د استا په قبضه کې د ازما دی زه د مزمانه دی دا دوه گواهان راولي لکه یو کال کې شپږ مېشې د په قبضه کې دی دا د دې دې سره بز زلیت شمه خصم مدعا علیه به جوړ شمه تاسو وای نه شولې یو بینه شولا او دوی علم د قاضي دی چې قاضي ته پته چې پلان کې صاحبیت دی بس دا به خصم مدعا علیه جوړیږي دوه شي نه شوخه صرف دومره خبره دا مخکې ویلې وکزین کې می چې زوی ما زما قبضه کې دی دا مدعي و استا په قبضه کې دی دا نه ده کافي لکه دې کې هو د دوکي پورا چانس دی هغه داسي دواړه خپل مېز کې ما او د عمران و مشوره وکړو تر باندې دا وکړه چې دا
زما دی زه به وایم چې ستانه دی ته به دې کې ګواهان راولي قاضي به ګواهان ومني طالب یې درکړي او به دواړو وروسته نیم کو او د چا چې دی غریب به همداسې پاتې شي هغه ته به موږ وایو که نه یار قاضي موږ له او ته وایي قاضي راله فیصله کړې ده دا اینده لیکلي را سره دي دوکه کېدی شي که نه ورسېدلی پې نو اول چې چا باندې دعوه کېږي دا صاحبیت ثابت شي هله به کېږي صاحبیت به کله ثابتېږي غیر منقولي کې ګواهانو سره او یا په علم د قاضي سره وما ثبوت اليد في العقار يعني غير منقول الشوكي فلا تثبت بتصادق المتداعيين بل إما بالبينة أو علم القاضي كما في الكنز ماذا نمبر 105 وإذا أراد المدعي أن يقيم البينة بعد إقرار المدعى عليه باليد أنها له لا تقبل بينة المدعي تاسي برد تقولي بدل خبني بالملك ما لم يكن بي انها في يد المدعى عليه وليس المدعى عليه اقرار وکړلو چې دا شی زما دا پلاټ دی یا دا پټې دی دا کور دی دا زما په قبضه کې دی په دې باندې اقرار وکړو زما په ید کې دی پوه شولې به مدعي را له ګواهان قائم کړه چې دغه پلاټ دغه پټې چې د په قبضه کې دی د په ید کې دی دا اصل کې زما دی دا په قبضه کې چې دغه زما دی نو صرف دومره نه ده کافي که د ګواهانو به قاضي نه اوري بلکې داسې به وایي چې د په ید کې دی دا به اول ثابت کړي په ګواهانو چې دا د په ید کې دی هغې نه پس به ګواهانو باندې دا ثابت کړي چې زما دی یعنې قبضه به هم په ګواهانو ثابت کړي او بیا به ځان دپاره باقاعده ګواهان راولي اب خلونه رسیدلې ګوره موږ څه ویل په غیر منقولاتو کې صاحبیت ثابتېدل لپاره څو صورت دي دوه یو ګواهان دي او بل علم د قاضي دی دلته مدعا علیه صاحبیت دی صرف یو شی موجود دی چې هغې له اعتبار نشته هغه اقرار دی هغې ویل دا زما دی نو د مدعا علیه دا خبره چې زما دی دغه پټۍ دغه مکان زما په قبضه کې دی دا کافي ده نه ده که نه نو که صرف دومره وایي او بیا راشي مدعي او دعوه وکړي ګواهان راولي چې دا زما دی قاضي به دا فیصله نه کوي بلکې اول به ګواهانو سره ثابت کړي چې هغه صاحبیت دی که نه دی یا علم د قاضي اول نه بیا ټیک ده ما په خیال چې ورسېدی دا مسله کې زه ډېر وختاو راتاو شوم حتی چې ډېره مطالعه مې وله وکړله د قاضي خان والا به ټول مې وکتلو ته پیدا هم نه شوله ټیم مې به ډېر واړو حتی چې حل نه شول ایسته مې پرېغوستله اوس مې چې ویل اوس خپل حل شوله هغه ما ته یو پېر ویل چې یار هغه اقرار کوي چې زما ده نو بس ده شوله که نه بې ته بیینه ورته څه ضرورت دی خو لږ مخکې وګورې مخکې موږ څه ویل چې غیر منقولي وکړي په اقرار کار نه کېږي خبره هم ذهن ته راغله که نه او ما هغه مخکې خبرې ته تللي وه منقولي کې چې هلته اقرار کار ورکولو وګورئ واذا اراد المدعي مطلب مهنت چې وکړي که نه همداسې پرېږده الله پاکې به حل کوي واذا اراد المدعي مدعي اراده وکړله ان يقيم البينه چې ګواهان قایم کړي دا کله وکړله بعد اقرار المدعى عليه باليد هغه اقرار باليد کړی و ښه جي بینه د به څه قایم کړي و ان يقيم البينه انها له چې دا زما دی دا د دې سره ښه لګي ښه يقيم البينه انها له او د دې هم لګي بعد اقرار المدعى عليه باليد انها له غیر سره هم لګي برحال لا تقبل بينة المدعي بالملك مدعي بالملك گواہی بنا قبليږي ما لم يقم البينة انها في يد المدعى عليه ترڅو چې بده معنی گواهان نه راوستي تاسو پوه شولې به ماده نمبر 106 فلو لم يبرهن على يد المدعى عليه وبرهن على الملك وقضى به القاضي للمدعي لا ينوى ورکه دای نتیجه ده که مدعي صرف د ملک ګواهان پیش کړ چې جی پلان کې مالک دی قبضه یاد نه کړله او د غزه زما د مالتي والا او قاضي فیصله وکړه فیصله هم نه نافذيږي ولی ید دغه په ګواهانو ثابت نکړلو کنه نه علم په قاضي کې شته دی او نه په ګواهانو سره دغه ید ثابت کړلو دواړه نه دي کړی صرف ملکی ویلو ملک باندې کار نه کیږي ید کا فلو لم يبرهن على يد المدعى عليه
وبرهن علی الملک گواهان راوستي په ملک باندې چې دا د مدعا علیه ملک دی نو کې دې شي چاله په اجاره کې ورکړي چا بیا په بل ساقط کې رهن کې چا سره نبی خودواړه مدعا جوړیږي دواړه ورزل ته یو کسته دا نه ده کافي وقضا به القاضي فیصله وکړه د مدعي لپاره لا ينفذ حكمه نبا نافذي کې حکمي وان اقر المدعى عليه بالملك اگر که مدعا علیه هم اقرار وکړي د ملک بلکې سبب کاری اول با ازلیت ثابتول دا ضروری وي بس یې کوي